منكم استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم من المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قالوا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليزهقوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع الرسول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ظننا لكم مع القاعدين رسول يكون مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المرسلين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأجرونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
سورة التوبہ کی دری قسمون سلور قسمنا دخل کو ذکر کول یو کفار مشرکین دویم اهل کتاب او دریم منافقان بیا سلورم ډله مومنان او دا غي صفاتنا مشرکین پسو قسم باندیو یو مشرکین او چې دا غي سره لوز او وعده شوی و دا غي وخت نو مقرر نو غیلا سلور میاشتې مهلت ورکړي دویم قسم مشرکینو چاہی سر وعدہ و لوز شویو وقت مقرر نو آغی وقتا پوری آغی تا صبر کئی درہم قسم دا مشرکین و محاربین چاہی جنگ کئی نو آغی سر جنگو کئی او لاری گدر و تبادنے کئی سرورم قسم دا مشرکین و مستامنین آغا مشرکین چاہی امن غفتره نو غی دا امن ورگئی ثم ابلیغو مامنا بیا لی کتاب او دا غی صفات مضمومہ او بیا بیان دا منافقانو دا غی اوصاف خبیثہ اغی بیانو لو دا غینا سلور دیر صفات 34 صفات دا منافقینو بیان کرو د منافقین یو صفت دا ومنو من یلمزک فی الصدقات بعض آغدی چاگئی تابند الزام لگئی پا صدقاتو کے چدے صدقات صحیح نا تقسیمی حق دارو لنور گئی خبلے خری دا کئی نوز دا صدقاتو مصارف ذکر کئی چې د صدقاتو مصارف په جنا او باغی باندې لګوا نو کدی هر سوي نو وایبا دای چار سوای نو ادي هر سال سوای نو وای دي ته صحیح ځای په جنا او باغی باندې لګوا نو مصارف د صدقاتو فرضیو کله چې د مسلمانانو سلطنت خور شو بادشاہ راو لگید او امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تا درخواستو کو چه ما تا طریقو خیا زبا صدقات زکاة خراج سنگ را جمع کوم او سنگ بے لگوم او کتاب لکو داغینو دا کتاب الخراج او بائی کی درا جمع کولو دلگولو لاری او خودلی بائی کی اغا ذکر گئی وَلَا تُوْتِ لِلْقُضَّاتِ مِنْهَا شَيْءٌ ججانو لبل دینا نور کئی قاضیانو لبل دینا نور کئی دیخ پل مصارف دی او بخپلو مصارف باندی بے لگئی مصارف انما صدقات للفقراء بیشکا صدقات دا پارا دا غریبانان دی او دا مسکنانو والعاملین علیہا او دا عمل کون کو پدے باندے عمل کون کی لکا چکم دا غی ڈیوٹی دا راوندو لگول ایلت تنخواہ والمؤلفت قلوبهم او باغا چابانی چمائل شوی اسلون دا غی اسلام تا وفر رقابی او بازادونو سکتونو کے آغا زائنو باندی بلگی چاگا زائی چپائی کی خلقو سرد دا شرک او دا بدعاتو نخلاسی گی والغامرین وفی سبیل او قرض دارو تا وفی سبیل او پلار دا اللہ کے وابن سبیل او مسافر تا فریضتا من اللہ
مقرر تیادا طرف دا اللہ نا واللہ دے پوا حکمت والا منهم الذین یؤذون النبی بعد دینا کسان دی چھ تکلیف ورکی پیغمبر تا دا منافقان کار دی دادے چاگا کار بکی چھ تاب پی تنگئی یقولون هو اذن وائی دی دیوری دن کے زمان دہاری خبر دے اذن وقت دے یعنی یقبل کل ما قیل لہو سچ د تویل شي با دیوری مړو خپکیږي نه وای ورته خیر دی پینځه درشم صفات ويقولون وذن وای دی دیوری دنګه دار خبر زمونږه دی قل اذن خیر لكم واوری دنګه د خبر استاسو دی یؤمن بالله ويؤمن للمؤمنین تصدیق کوي الله ويؤمن للمؤمنين او تصدیق کوي خبر المؤمنانو او رحمت دې د پاره کسانو چې ایمان راوړل ستاسو نه والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې تکلیف ورکوي پیغمبر د الله لا دایله عذاب دردناک یغلفون بالله لكم شپک درشم صفات د منافق قسمونه خل په الله تاسو ته دې پارا چې خوشاله کی تاسو نو په دروغه به قسم خوري بې ایمانه بې خیرته په دروغه به قسمونه خوري دې پارا چې تا خوشاله کی ترانه خپانه شي ترانه والله ورسوله ويرضوه الله پیغمبر ډیر لایق دي چې خوشاله کی دلا ان کانو مومنین کوي د مومنان الله پیغمبر خوشاله کا علم یعلم ادین پویږي انه من يحادد الله ورسوله چې شان د چا خلاف وکړه الله او د پیغمبر نو دلاره د اور جهنم خالدن فی همیشه بوی پا دیکھے چاچے خلاف کدا اللہ و پیغمبر دا اللہ دلارا دے اور ہمیشه بوی پا دیکھے اللہ کو اللہ سزا ورکی جہنم ہمیشه بوی پا دیکھے خالدن فی ها حضرت خلاف دا اللہ و دا پیغمبر کردے سورہ مجادلہ پینزم آیاتو گو رئی اتوشتما سپارا نوان تم وئی ان الذین یحادون اللہ ورسولا ان الذین یحادون اللہ ورسولا یقینا کسان جای خلاف کدا اللہ و دا پیغمبر گوردن دا یحادون اللہ اونتوی یحادد اللہ دلته ادغامو کا ورته نشته قاعده جوازی ده ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې خلاف کوي د الله د پیغمبر کوبیتو کما کوبیت الذين من قبلهم فلعنت بشي تبا بشي لکه چې تبا شي هغه کسان چې دینو په خوا خلاف دا اللہ و پیغمبر اور بیان دی سورہ مجادلہ کی شلم آیاتو گو رئی ان الذین یحادون اللہ ورسولا اولئکا فی الاذلین آگا سان چی خلاف دا اللہ و دا پیغمبرو که اولئکا فی الاذلین دا کسان بی پر ذلیلو کے اللہ بی ذلیل کریو اولائکا فی الاذلین حکمون پی جدا جدا راڑی زکا دے دا ہر یا حکم لائق دے چدا اللہ دا پیغمبر خلافی ہوکا پا دروے قسمون خوڑل سزا لائق دے یخلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولو حق و یردوہ ان کانو مومنین کوی دی مومنان آدائی نپوئیگی
شاندار چاچ خلاف کدا اللہ و پیغمبر دا اللہ ندلر دے اور دا جہنم ہمیشہ وہی بدے کے ذالک الخزي العظیم او دا دکا رسوائی لویا دا رسوائی یحذر المنافقون دا ودیر شم صفات یریگی منافقان انتو نظر علیہم سورتون چه بیان بکرشی بدئی باندی سورت نازل بشی بیان بشی چه خبرائی بدئی لرا پاگا چه دی پزلونو کی دی چه قرآن ویلشی دا پزلکی چه صحیح نو دی وی دا زیاد کم تقریبا دشپاگو دیر شو کالونا زد درس کوما دا چه شروع شو سن 86 نا او هر کال جزا سورہ توبہ واما نو هر کال والله مصداق طالبان جدا جدا کر نزیو ماغا سوام سنگی میں پڑھن بھی کال ویلی ویرا سکالی وی فلانے پا مخا کڑے دی سکالی فلانے پا مخا زکا آغا کال والله غم مصداق شوی زوام ماغا سی سورت بھائی کی تبدیلی نی خود دا خیالی وطا چه بددی مطلب دای چې ته په قرآن پوه شوي قرآن د هغه زمانې سره لګول دا د پنځپیر کمال دی الحمدلله نو سړی ته پته لګي چې و د دې آیاتونو مصداق فلانه دی د دې آیاتونو مصداق فلانه دی نو چې څوک یې مصداق نو هغه ته نه یاد دی نو هغه دنو یعنی مونږ ونی ویلي یا در المنافقون یریگی منافقان چه نازل بشی بدئی باندی صورت یعنی بیان بشی بدئی باندی صورت خبرائی بدئی لا پاچه دی بزرونو کی دی قل استازی او اتدیرشم صفت ورطوا کوئی ٹوکے ان اللہ مخرج ما تحذرون اللہ کارکون کے داغا چه تاسوئے یری گئی داغینا اللہ اخکارا کئیو او گتا تا پسو کدو دینا نوائی دیو انما کننا نخلطو ان العب منگانو نوتو باسو کیو لو بیم کولے چطور تو آلکا دا ما پسیولی اڑاموئی دا ما پسیولی بدرد دا مڑا منگا سے گپ شپ لگو میدان گرمو قل اب اللہ و آیاتی ورطوا آیا پا اللہ پورے او پایاتون اللہ پورے او پیغمبر پورے تاسو ٹھوکی کوئی لا تا تذرو عذرم پیش کوئی سالو اختم صفات دے با چراگیر کیا لگا تا داسی کڑی دی نو چراگیر سن بیا بھئی بس جی غلطی شوی دا عذر پیش کو ما غلطی شوی دا لا تا تذرو عذرم پیش کوئی یو سالو اختم صفات قد کفرتم بعد ایمانکم تاکیق سرا تاسو کار دا کفر کردے پس دا ایمان استاسو نا زانتا دیوی مومن کارونا دی کول دا کفر دا غطا دا کفر کارو کردی تا سر خواهی دل دا ستا عملو تزانتا مومن وائی تزانتا مولا وائی تزانتا پوئی کارونا دا کفر کے قد کفرتم بعد ایمانکم انا فان طائفت منکم کافا قومنگا دیویسید گناہون استاسونا نعذب طائفتا نسزا بدرکو ببلا ڈالد گناہ سمطلب یو پلیتی دیر ندا که یو پلیتای باندی دیزان نا غرده کو نو بل گندی راوزی یو گندی نده یو پلیتی دیر ندا که یوینا منگا مخارو زان نا غرده کو بلا دی راوزی که بلی باندی زان نا غرده کو نو بلا دی راوزی انا فان طائفت منکم کافا قومنگا دی یو ڈلی در جرم ستاسونا نعذب طائفتا نو سزا بدرکو ببل عمل ببل جرم باندی بیانهم کانو قوم مجرمین بیانهم کانو مجرمین دیو جنا چودی مجرمان کار دی جرم و عادت داو پفتانوی پرتوک دی سوڑی سوڑی راڑ چکم سوڑا دی گاندم خندار آزی یو سوڑا دی ندایا
المنافقون والمنافقات منافقان سړي او منافقان ښځې بعض دینا دوستان دي د بعضو د منافق سره دوستی پښتانه وای د میخ یار سانډای پښتانه دا متلونه دا د ډېر تجربې نه بعدي پښتانه وای د بل کلی دله چې نه پیژن نو استاد کلی دله سره به دوستی زیا پیژندې شي المنافقون والمنافقات منافقان سړي او منافقان باندې لاسونه د خیر نه به لاسونه بنګړي تباہی تعالی کولو نسوا الله فنسيهم سلو اختم صفات نسوا الله فنسيهم پر خود د الله کتاب نو پر خود الله د رحمت نه د الله تابعداري پر خدا الله کتاب پر خدا نو الله دې د خپل رحمت نه پاتې کو نو ډیر مشهور ډیر دغه بیا سره دې شي رکشي نسوا الله فنسيهم ير گدای الله دا يندل ير کا الله پر خدا الله نو پر خدا الله دې د خپل رحمت نه 15 سال وختم صفات ان المنافقين هم الفاسقون یقینا منافقان هم دای فاسقان وعده کړی الله د منافقانو سره منافقانو خو سره او د کفارو سره د اور جهنم همیشه به پدې کې او دا ور کافی دی دیلا او پلانت کړی دی لرا الله او دیلا دی عذاب همیشه کالذین من قبلهم كانوا اشد منهم قوة كالذین یعنی هم کالذین دای بشان دا کسان دی چې مخکې د دای نه و یا مثل الذین کا په معنا د مثلم صفات د مصدر معذوفه کالذین یعنی فعلتم فعل الذین من قبلکم فعلتم مثل فعل الذین من قبلکم تاسو کارو که پشان د کار دا کسانو چې مخکې ستاسو نه و وای سخت ستاسو نه په طاقت کې او زیات په اعتبار د مال او د اولاد فاستمتعوا بخلاقهم نو فائدہ غسو بخپلو برخو نو تاسو فائدہ والی په برخو تاسو ایوم په ځوان کې سکړیو تاسو مکیزا لږه فائدہ غستوا کسانو چې مخکې ستاسو نه و پاخبلو برخو باندې وخستم کالذی خازو شپږ سالو اختم صفات انو نو تای تاسو پشان دا کسانو چای نوتیو پا بسو کې تاسو اندائی گنتا کئی اولائکا حبیتت آمالهم دا کسان دی برباد دی عملون دی دنیا و آخرت کے او دا کسانو دی تاوانیان علم یادهم نبع الذین من قبلهم آند راغل دیتا خبر دا کسانو چه دینو پخوا دا قوم دا نوح علیہ السلام دا عادیانو دا سمودیانو او دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا مدینو علا والمعتفقات او دا کلوڑو لشو معتفقات اگا کلی چه اللہ ارولی دی عذابونی پراوسی لکا قومی لوت اتاتم رسولم بالبینات راغلی ادائی تان بیادائی پا دلائلو نو اللہ چه زیادے کڑے پا دائی لیکن ادائی پا زانون ظالمان والمومنون والمؤمنات او مومنان سڑی او مومنان خزے بعد دینا دوستان دی دا بازو میانس کی دا مومنانو ذکر ہوگا ذکر منافق خو پی جانے وګوره مومنو مو پیجانا مومنان سړی او مومنان خزه بعد دینا دوستان دي د بازو یا مرون بالمعروف و ينهون عن المنکر نخه د مومن خي نخه دادا امر کوي دا الله د دین معروف ما عرف من کتاب الله
وسنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم چې د قرآن او سنت نه معلومی وینا کوي د قرآن او سنت او منی کوي خلق دا وسنا چې خلافی د قرآن او سنت کار به دای د مؤمنانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر بگئی د کله کله واما ایا علماء دین مالی وراکمو تغاضیتم عن منکرات الاوامری و علماء ولیم درد منکر نسترگی پٹکڑی دی اما خذن میثاق ربی علیکمو بیان تنسہو بالحق اہل المناکری تاسو نا اللہ وعدنا غستے چه تاسو برد منکر کوئی عمل امر بالمعروف والنهی فرضکم فارتم انذاکا اراد حاجری تاسو نا اللہ وعدنا غستے امر بالمعروف نهی منکر تاسو فرض نو چه تاسو دا پری خود لمخم تنوارو اما خذل میثاق ربی علیکمو بیان تنسو بالحق اہل المناکری تاسو نا اللہ وعدن واغستے شرد منکرات وکوئی نو امر بالمعروف نهی عن المنکر کئی ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة عبادت بدنی کئی و عبادت مالی کئی عبادت بدنی کئی عبادت مالی کئی سورہ رات کیوں ماں آیت نمبر 20 کو رئی شلم آیت موئی الذین یوفون بعهد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب دارنگی دلتا کیوں موئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ عبادت بدنی کئی ادرائی موزہ جاری کئی موزہ ورکی زکاة اطاعت کئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا کسان جی زردے چرہم بہو کی بدائی باندے اللہ یقینا اللہ غالب دے حکمت والا کہ دا خدا رحم غاڑی او دا اللہ مہربانہ غاڑی نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کو او عبادت بدنی و عبادت مالی کو اللہ بدر باندې مہربانائی کئی ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دے غالب و حکمت والا وعدہ کردہ اللہ دے منافقان مومنان سڑو مومنان خود سرا دے جنتونو چھ بھئی بعد لاندے دے ولداہی نوالے ہمیشہ بھئی پدی کے ومساکنا طیبتان او دا غزائینو پاکو پا جنتونو دا ہمیش گرائی کے بھئی او رضامندیا بھئی رضامندیا طرف دا اللہ نے دیر لویا دا ذالکا والفوض العظیم او دا دے کامیابی لوی ذکر چھے اللہ درنا رضاش نبیان نور سقوارے آیا شاعر وئی فلیتا گتالو والحیات مریرتون ولیتا گتردا ولنام غذابو ارمان دے چتراتا خوگوے مخلوق دے رات تارخوے جوان دے رات تریخوے فلیتا گتالو والحیات مریرتون یا لیتا گتالو والانام مریرتون ولیتا گتردا ولنام غذابو ارمان دے ربا چترانا خوشحالوے ٹول مخلوق دے غصاوے ولیتا اللذی بینی و بینک عامرن و بینی و بین العالمین خرابو ارمان دے ربا چه زمان استا روغوے مخلوق سر دے زمان روانوے خیر دے فلیتا اللذی بینی و بینک عامرن و بینی و بین العالمین خرابو اذا صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب ارمان دے ربا چه زمان استاد دوستی و محبت ہے اذا صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب ضیاء نور کی شغل قرآن لکلی دی ارمان دے ربا
چې ترانه خوشاله وي ټول مخلوق دې تارخه وي کنه دای بس کړی وي او چې الله ورنه خوشاله شو خالدین فیها ومساکن طیبتان فی جنات عدن ورضوان من الله اکبر او رضا طرف الله نډیر لوی دا ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیاب لوی یا ایوه النبیو اوس ربط ما سبق سره مومنانو سره دوستی کوا د کافرانو د منافقانو سره جهاد کوا یا ایوه النبیو اے پیغمبرا جهاد کوا د کافرانو سره په تور باندې د منافقانو سره په جبا ځکه منافق سره خو جهاد نبی علیہ السلام نه کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی جنگ ور سره نه کو نبی علیہ السلام ورته وی عمر خلق به بیا وی او کرو ایت حدث الناس ان محمدن یقتل اصحابہ زدا خبرن شمبرداش کوله چې بیا به خلک وایي چې محمد په خپلو مرګرو شروع کړه خپلو مرګرو سره جنګ کوي دا نشم برداشت کولی نو دلته څه معنا ابن کثیر معنا کوي یا ایها النبی جاهد الکفار بالسيف جهاد کوه کافرو سره په تورا او د منافقانو سره په جبا نو په جبا جهاد بسن کې تبا د منافق نخی وای د منافق صفتونه بوای په منافق برات کې دا داغه سره جهاد دی ورلو ظالم او سختی کو په دایو سختی ورته کې دام نه تبا سره گزاري کې وما وهم جهنم زاد د جهنم وبئس المصير او بازاید را دا جهنم یحلفون بالله ما قالوا وصلو اختم صفات تا پس به خبرې کوي او چې تو لکه تا ما پس خبرې کولی دې بس قسم په خدای لکه ما کړی زما دې په الله قسم یې کما کړی یحلفون بالله ما قالوا قسمونه غری په الله چې دې ویلي دی ولقد قالوا كلمه الكفر اتصلوا اختم صفات او تحقیق سره ویلې د کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړه یعنی کار د کفر کړه پس د اسلام نه ځان دوی مسلمان او کارونه د کفر کړی وهم بما لم ينالوا یو کم پنځوستم صفات قصد کړه په هغه چې موږ رسیدلی دی غیتا دغه قصد کړو دای خوستا خلاف هر څه کول واسه نه رسیدو پنځوستم وما نقموا الا اغناهم الله ورسوله او دای باندې دي ګڼلی مگر دا خبره چې مالدار کړي دی الله پیغمبر دا الله من فضله د فضل الله نه د مال غنیمت نه چې مال غنیمت راغله نو الله پیغمبر ته وی ورکو الله انا قاسم والله یوتی فایا توبو یا خیر اللهم نو کله توبه او کله چې بدا ورته ایلا او ګواړي زینو سزا ورګي دی الله سزا در زنا کا دنیا او آخرت کې وما لهم فی الارض من ولی ولا نصير او نو وی ایلا پزمکا کې سو دوست او نو سو ګمدادي ومن من عهد الله او باز دینا غسوک دی چوا دیکڑے دا اللہ سرا یو پانزوستم صفت چی گتا راگ منگ دا دخبل فضلنا اند مالنا منگ با خیرات کو او شوبا منگ دا نیکاننا نو کلا چی ورگ دی درا اللہ دخبل فضلنا دو پانزوستم صفت بخیلو بہینو بخلیو کپاگے اوار دا یو دیدی راس کن کی دا قرآن نا بعض خلقو دیزای کې غلطی کړی دا او غلطی در غلطی را روانه ده او تقریبا پای کې پسونو مفسرین هغه غلطای پسې دغه سره روان دي یو بل پسې
د دې آیات مصداقی صحابی ګرځولې چې فلانه صحابي هغه الله مال کړي مال راکړ زما خیرات کوم زما دا کوم نو الله ولا مال ورکو نو بیا نه لاګو بخو لیو کنو الله دا آیاتونه راولېګل نو ته چې د دې آیات مصداق صحابي ګرځې او توای فلانه صحابي وو نو دلیل پېښه دی دویم دا چې صحابه محفوظ دي دا غي جرم ته الله جرم نه دی ویلي نو دلته دا آیاتونو څه مطلب وو دریم دا چې دا آیات مخکې نازل شوی دی اصل خبره دا نه و دا وروسته خلک راولګي یو مفسر غلطي وکړه نور بس هغه پسې روان شو نقل در نقل را روان شو دغه سي د دینه مراد عام خلق دی قاعده دا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب دلته عام خلق ته مراد دی د الله نه مال غواړي الله مال راکاو چې خیرات وکړي چې الله ورکی نو بیان نه کوي حالانکه هغه ته پس خیدل جایز دی حدیث کې راځي لا حسد الا فی اثنتین پس خیدل جائز مگر دو چیزونو تا یو رجلن عطا الله مالا فصلت علی لغتی فی الحق یو سړی ته باندې وبسیږي شغلا الله مال ورکړی او هغه د حق په لار کې خرج کوي دې ارمان دي چې ما څنګه دغه سم مال وي چې ملا ګولې وي ورجل عطا الله الحکمت فهو يغذي بها ويعلمها بلاغه سړی ته باندې وبسیږي چې الله ولا علم د قران او سنت ورکړي دي هغه په فیصله کې خلکو ته خي دی وی ارمان دی چې مال خدای د اصل علم راکړي او دا کسې می ویلې او دا کسې خلکو ته خو قرآن نو دا جایز ده نو دا نه چې مراد د دې ته صحابي وګرځو نه دا عام لفظ دی عام خلق مراد دی فلما تام من فضله کله چې ورګدای لرا الله د خپل فضل نه بخیلو به تو 500 صفات بوله او غپاغي واوړې د دایو او دای دی اراس کوونکی د دین نه فاقبهم نفاقا نراوسته هته فاقبهم نفاقا راوسته الله په دې کې نفاق په زړونو دای کې زکه دای نافرمان شو یا راوسته دی بخل نفاق په زړونو دای کې چې نفاق داسې تورسید چې دای بخیلان کړ دی بخل دا نفاق په دای کې راوسته ترار ورځې جمعه مخکې دای پای کې د الله سره پس او دای چې دای خلاف کړ د الله دا چې دای ور سره وعده کړی و او بما كانوا يكذبون پس او دای چې دای درو وایونکي علم یعلمو دای نه پویږي چې اخینا الله پویږي په پټو دایو او په کار دای باندې وان الله علام الغیوب او یقینا الله په دې په غیب الذين يلمزون المتطوعين دا درې 500 صفات هغه سان چې یې بلګیو په خرج کوونکو باندې د مؤمنانو نه یو سړی د مؤمن دی وسنه رسی عجز دی او هغه خرج کوي نو دا هغه واس د 500 روپو رسی 500 روپای راړي وای دا د دین په کار کې ولاګو نو دا منافق څه کوي دیوال پورې خندا شروع کی دا د 500 روپو ته سجده د 500 باندې سکی دا دې ځان خي دیوال روټو کې شروع کی هغه کسان چې یې بلګیو په خرج کوونکو باندې مؤمنانو نه په صدقاتو کې والذین لا یجدون الا جهدهم او پاکستانو چې نمومي ګرخپل توان
څوک دې مال لګئی نو دی ورپورټو کې شروع یا تا مال دای دا ورکیو دا ټول دی وخوړه بې ځای ولګو دا شو او چې چا واس نه رسی غلک مال خرڅ کین دی ورپورټو کې کوي دته دې د ساجت په دې سکیږي ها فیاس قارونا منهم نو ټوکی گئی دی پوره ساخر الله منهم نو بدل د ټوکوالی الله د دینا او دینا د عذاب دردناک استغفر لهم کته بخنه غواړي دیلا او غنه غواړي دیلا او که بخنه غواړي دیلا 70 مرتن او یا ذلا نو بخنه نگی الله دیتا دا دې د وجناز د کفر کړه په الله پیغمبر د الله باندې والله لا دلکم الفاسقین الله توفیق نور گئی قوم فاسقان ہوتا څه مطلب چې کته والله بخنه غواړي کنه غواړي کا یا ځله والله غواړي الله یې نه بخي نو څه مطلب کده او یا ځانو نه زیات غواړي نو بیا بخي نه داسې نه ده دا عربو دا قانونو چه غیب تعبیر کو دا کسرت نا پا 70 پاویاو او دا کسرت نا تعبیر وی پا 70 لکو ذکر دا شمیری انتہا را دی پا لسو بیا دا سر نا بیا شروع کی گی یو دا لسو سر یو دائی کئی دو دا لسو سر یو دائی کئی دری دا لسو سر یو دائی کئی یو لس دو لس دیار لسوئی نو د شمیرې انتها راتله په لاسو او د زمانی انتها راتله په وو ځکه هفته کې څو ورځې خالی اتوار پیر نه شروع زیارت جمعه نو بیا خالی نو د زمانی انتها راتله په وو او د شمیرې انتها راتله په لاسو نو لاسو لچه پاو که ضرب ورکه نو 10 ساتی 70 او یا مطلب دا که تو طول عمر ورلا معافی کواری هر وقت ورلا معافی کواری اللہ انه معاف کئی دا مطلب دے که تو ورلا طول عمر معافی کواری که هر وقت ورلا کواری هر سورة ورلا کواری اللہ انه معاف کئی مطلب دا آیاتونو دا دے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم کته بخنه غواړي د ربي شمیره زلا نو بخنه کوي الله دایتا دا دې د وجنا چې کفر کړي په الله پیغمبر د الله باندې والله لا دلکم الفاسقین الله توفیق نور کوي قوم فاسقان ہوتا فرح المخلفون بمقعدهم دا 55 صفات خوشحال شو غرستو پاتی کی دن کی پناستا دائی رستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرهو ایو جاہدو شپک 55 صفات او بادو گانا دائی چی جہادو کی پلا گولو دا معلونو کلو دانو پلار دا اللہ کی ہوئی دائی مزائی پا گرمائی کی تبوک تروانو وہ 55 صفات ویارا گرمی دا اس مزائی والنار جهنم اشد حرا وای پیغمبر ورد جنت ورد جهنم هغه ډیر سخت د ګرمای لو کانو یفقهون کاش کدی پوی دے فلیذقوا قلیلا وبخاندی لګ وبجاډی ډیر اته 50 صفات دنیا کې هو به خاندي خو بیا بسکه جزاء بما كانوا يكسبون بدلا ورگشی بدلا پا سبب دائی چدائی کول نکو واپس کی تار را اللہ یوی سیتا دائینا او بیا دائی جاب قوارستانا دا پارا دو اتلو تو واپس لارشی تبوکنا دائی بتاتا ہوئی جی بیا چی جنگی نو منگ تبوایا منگ بدر سرزو بیا چی جی کمزائی مسئلہی نو منگ تبوایا منگ بدر سرزو دائی بدر تزرتا ہوئی فاستاذنوا قل الخروج فقل لن تخرجوا مي ابدان والتواموا زي ما سرچرما ولن تقاتلوا مي عدوا اموجنا زما سر دشمن ما سر مرضی وایا لکه دا منافق دی چې در سره نقصان کوي
ځان سره پرې نه دی دا آیاتونه ته وایي مولوي صاحب ته کنه چې تا ته وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك نو ادم له ګورګن چې لن تخرجوا میا ابدا ولن تقاتلوا میا عدوا ما سره مرازي ما سره زما دشمن مو نه زي ما پرې دی د کولې شو ما سره له مرازي اجلا ته وسکارو کې وایا ته ما سره نو سو غته نه نو سو تاسو شی وایا زوا خپل کار کو یو ځای کې سکاسانو تکړه کسانو نو هغه بعد د شپې ډاکی کولی لاره کې به ودرېدل نو چې څوک به راته نو هغوی به ولاړ لاره کې څوک به را روان دی ودرېږه کم یې کېده صحیح در سره نو چې هغه غریب به کېښودله دی به را ترې واخیستله رابړل او ځان له به پې دا غوښې ګډان پیسانه لاړو له خوړل به په گاون کې اجراګان اوسېدل اجراګان پیژنئ اجراګانې په گاون کې اوسېدل نو هغه اجراګانو چې دوی ته وکتل نو دې ګاونډیانو ته ویل یا سړو موږ خو ټوله شپه په ګډا مړه شو او ټوله شپه ګډا وکړو او موږ دومره راړو چې هغه ګزاره پې وشي او تاسو هېڅ کار کسب نه کوئ او دا ګډان او پیسان خوري دا څنګه چل دی مونږ ته هم دا چل وښایي که نه نو هغه یو تن ورته ووایي دا خو اسان کار دی مونږ د لارې په غاړه ناست یو یو ملګری ودرو لاره کې چې څوک راځي مو ورته کېدوې څه در سره ونه خوځې بس کېدي مونږ یې راوړو دی سلا وکړه اجلاګانو ویدا ہوئے آسان کار دے راځي چې موږ هم شروع کو اجلاګان لاړل په لاره کې کېناستل اجازه څوک راځي او سبتیالو په دې کې چې طالب را روانو دایو تلاره کې ودرېدل چې طالب را نږدې شه نو دا اجرا وته یا لکه نو یا پر کېده کې خبر الله نه پر کېده یا نو بیا چې دا څنګه چې هغه په پوهه را منډه ګورګوړی نه نیو او چاته کزما کې راوښته یا به وو بل یو بل راواچو نه خو ډبول چې خیواله دای راړل کوړه او پراته دی ټولو خوګ دی گاونیانو ته وی منګه هوتلیو منګ ورته وی چې هغه کډو بیا ګورې کیدا کې خبر الله دی انو منګه هوالو تاسو کې دا دې جړاګانو کار دې مړه چې ته راځي جړاو ته ما کې دا ستا کار نه وایا هني پتا ز تړما ته کې نو ساو کنه نو سوایا دا تی وخت ما شراغله او کال تیر کو نو چې لاړ کال بعد تنو ماما زمانو هغه ته تراغله کلوي تبا سے کار ویسی مڑا دیم ځان ته ګوتونی شي زم څه شیمو زم څه داینا فرح المغلفون بمقدم خلاف رسول الله دا دیو سکارو کی دا کار کول دا پتیار میدان راشي دیوی کی دا ما غټه تور وکړه زړه غټ سړی ما فرح المغلفون بمقدم خوشحال شو غرست پات کی دون کی دلتا مویا فرح المغلفون بمقدم کتر استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتان کتب خنا غواړي د لراو یا زلا نو بخنه نه کوي الله دیتا دا دې د وجنا چې د کفر کړي په الله پیغمبر الله توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته فرح المخلفون بمقدم خوشاله شو رستو پات کی دن کی پناستا د دیوان دی رستو د پیغمبرنا وکری هو یجاهدو بیاموالهم شپږ 50 صفات بدګنی دای چې جهادو کی پلا ګورو د مالونو
کړولو ځانونو په لار د الله کې او دی لا تنفروا فی الحر و 50 صفات مزای په ګرمای کې یره ګرمي ده د ګرمای کې بس کې سړیا ما چې اول در شروع کړ نو ګرمای تراوت نو ګرمي یو طالب زما مرګره خاطر علی ګله چیرې زوم درتله مو په پیر کې ګرمي ډیره ده ما ورته ولیکا چې لا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا ورد پیغمبر ورد جهنم ډیر سخت د ګرمایو لو كانوا يفقهون کاش کدی پوی دے فلیذهبوا قلیلا نو بخان دی لګ او بجاری ډیر اته 50 صفات ډیر به جاړي شکار دیونکو جزان بما كانوا يكسبون بدلا ورګشي بدلا پاغه سبا نه جدای کول نو کو واپس کی تعالی الله یو ډلې ته زداینا اجازه غواړي ستانه د پاره د وته ورته مو زای ما سره چریوم او مو زای ما سره زما دشمنه زمړوا ته بسوګه زوا ما سره زما دشمنان مو ودنه ما سره مرا طلا پیدا نه وي او ما کار کو طلا د سم خبر نه وي او ما د دینوار خطا کړو ته بسو کې کار بسو کې ما داو که ما داو کړل وامرا زي ما سره ولن تقاتلوا من يعدوا موجه ما سره دشمن انکم رضیتم بالقعود اول مره یو کم شپیتم صفات تاسو خوشحال شوی پنا سبانه اول ځل فقدوا مع الخالفین نو کینای سره د رستو پات کی دون ګنا دا یو کم شپیتم صفات فقدوا مع الخالفین کینای سره د رستو پات کی دون ګنا د رستو پات شوی سو کی کور کې زم مړه خزولیه زخزو سره کینا ولا تصلي على احد منهم مات او جنازه مکوا په یو تند دی باندې چې مړ شو چاریوم او مودریګه په قبر د پاره د استغفار نبی علیہ السلام کله چې عبد الله بن ابی بن سلول مړ شو نو نبی علیہ السلام جنازه لراغه او هغه خپل قمیص واچو او جنازه په وکړه الله تعالی بیا موږ جنازه په دا څه نه ده نبی علیہ السلام جنازه لراغه خداغه جنازه شوی و او هغه قبر ته کوس کړو نو نبی علیہ السلام یې راوی باسي نو بیا راو واسه دورې ته هغه کوس کړو او بیا راوی نبی علیہ السلام پر قمیص وېسته او دا وته واچوي داولی نبی علیہ السلام پاگه دور امینو چاگته کمیسا چوخ پلا چده دا عذاب نبچی یا آغا سخ کار کرده آغا خود دا نبی علیہ السلام پر جبی بدنامه لگولی وا آغا خود نبی علیہ السلام تا پا مقابلہ کی جماعت جوڑ کرده آغا دا نبی علیہ السلام مخالفینو سرا یاری او دوستی جوڑا کرده وا نو نبی علیہ السلام هغه ته کمیس ولیا چو دا کمیس د دیو جنا چو چې په هغه مینو دا لري دوه واجبې یو دا چې دا هغه زیه اډیر خ صحابیو او ډیر صحیح او خ صحابیو پلار ته پلار کې ولاړ قسم دې کرانه کور تراله تر سوچ دې ځان ته ذلیل نه ویلو نبی علیہ السلام ته دې عزتمن نه ویلې نو زیه دورا نر صحابیو نو نبی علیہ السلام دا غزوی لحاظ ورلکو کلا کلا یو سڑے نا سڑی خود آغا دا چاہتا وجب تخیال سا لحاظ کے آبا اس سڑے نہیں خود آغا زیه بخ سڑی دا آغا پلار بخ سڑی نو تب ایسا لحاظ کے تر سا وقتا پوری نو دا آغی لحاظی کو او حیاناک خلق دغه سکی او دویم دا چې نبی علیہ السلام و تخبل قمیصا چو
نو دا ځکه چې نر سړی چې هغه د چا بدل په ځان نه پرېږدي بدل پوره کوي نو کله چې قیدیان راغلي د بدر پای کې حضرت عباس راغلی او په هغه د بل چا قمیص نه پوره کېده نو عبدالله بن ابی بن سلول خپل قمیص ورکړی نو نبی علیہ السلام ته هغه یاد و چې زما تره ته قمیص ورکړی دی خو مړ شه او لاړه خو د ده بدل به راباندې پاتې شي نو د هغه بدل یې په ځان نه پرېښوده نو راغی خپل قمیص یې سویدا ورته واچوي چې د ده بدل را پاتې نه شي نر سړی د چا بدل په ځان نه پرېږدي پوره کوي یې والا چې چا ورسره څه کړي نو د هغه بدل هغه پوره کوي والا ځکه یې ورته قمیص اچو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا جنازه مکوا په او تند دینا چې مرشو چاره مو درګه په قبر د پاره د استغفار دای کفر کړه په الله پیغمبر د الله باندې وما تو هم فاسقون او دای به شي دی فاسقان ولا توجب کام معلوم تعجب کیوں نو ورځي تعالی دای مالونه او دای اولاد بیشک اراده کوي الله چې سزا ورکړي دایلا په دې باندې په دنیا کې او باسی دای ساونه او دای کافران مال به زامن به هو مال ولا غمی کله وته یو وی راولېګا او کله وته بل وی راولېګا او کله یو شان او کله بل شان اولادی ناغه په شرمونو شرمایو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَوْ كَلَّا نَازِلَ شِيءٌ سُورَةٌ او ای کیوی چې ایمان راړی په الله اجهاد کوي سره د پیغمبر نه نو اجازه غواړي ستانه ولټول منهم مالدار د دینا ولټول مالدار د دینا اګه ډاور شپیتم صفات وقالو ذرنا نکم مال قائدین او ایدایو پریدای منگا جشو منگا سردناستونا یو شپیتم صفاتا رضو بیا یکونو مال خوالفی خوشحال شو دایو پا دی خبر آمانی جشی سردرستو پاتی کی دون گنا او مور والد اللہ دی پزرونو فهم لا یفقهون وطبع علا قلوبیم دا بل صفات دو شپیتم مور والی شوید دی پزلونو باندی او درش بیتم فهم لا یفتهون نو دی دینا پوا دی نپویگی شروع شویوا دا ناراستای و دا سستاینا اس ساقلتو من الارد خطب اکڑا پا لا یفقهون دا ناراستای دا لاسا بی اقلاشا دا ناراستای دا لاسا لال دا خزو سرکیناس خزو لیشا د ناراستای د لاسا د دنه د دین کار پاتې شو لاګن رسول لیکن پیغمبر هغه کسان چې ایمان راوړل سره دنا jihad کوي په لګولو مالونو کړو ځانونو دا کسان چې د دې فائدې او دا کسان د دې کامیاب تیار کړل الله د جنتونه چې وی باد لاندې داغینه ولې همیشه وي پدې کې او دا د کامیابی لوی وجعل مؤذرون من الاعراب او رال لا عذر پیش کونکی د باندې چانو نا تتمن دی باب دې پارا چې جادو کې شي دیتا او حالانکه ناس تو کسان چې تکذیب کړو دا الله او د پیغمبر زرد چوبر سیا کسان ته چې کفر کړو د داینا عذاب دردناک لیسا لزواف آئی نشتے پا کمزور باندی بڑاگانو باندی او نو پا مریضانو باندی سبوج او نو پا کسانو چه نمومیا چه دی خرچ کی خرجون نشتے پا دی باندی سا تکلیف سبوج ازانا سهول اللہ و رسولی کلا چه دی خیر پائی گئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ما علال موسنین من سبیل او نشته نه کانو باندې سملامتیا
او الله دې بخونکی مهربان او نشته ملامتیا پاکستانو کله چرال تا دې لپاره چې سورلی ورګي دیدا لکه ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ او داغه مرګري ایران نبی علیہ السلام ته موږ له سورلی راکا موږ هم در سره ځو نبی علیہ السلام ما څنګه سورلی نشته زه لکم ځای نظر کما نو هغه واپس شو جړلې قلت لا جد ما حملكم عليه تاوی نمو مزاغا چه سوارکم تاسو پاگی واوڑی دل دایو او سترگو دای داری والی دو اوخ کنا دو وجه دا غمنا چه نمو می دای آغا چه دای خرچ کی جڑلی لگا دای سر سونا سورلی ورسخوانا پیسے وینا انما سبیل والذین بیشک ملامتیا پاکستانو باندھا چه جارت کوارستانا او دای مالدار وسی رسی بیام دے جارت غواړي رضو بیا یکونو مال خوالفی خوشحال شو دیو پا دی خبر بازی شی سرد خزونا او مور والده اللہ دی پسلون باندی فهم لا یعلمون نو دی نبویگی لال خزولیش نغارا پیشو دا فلانی زیو شوشو اگا خزاو خاتا شابسی یا تدرون الیکم اذا رجاتم عذر با پیش کئی تاسو تا کل جو آپسی تاسو دیتا نور توائی عذرون ما پیش کوئی دے بزر تا تبیا بانی کئی رجی تاسی چلو کنا او دا چلو کنا لنو من لکم منگا تصدیق نگا استاسو پتائی سر خبر گڑیو منگا اللہ ستاسو خبرونا او زر دے چه گوری اللہ من ستاسو او پیغمبر دا اللہ بریریانو اگورا پیغمبر علی بول غیب دے کنا زگر چه زمان عمر گوری پتا دا ورطا وائی رستو جواب کن سمت ردون العالم الغیب و شہدہ بیا بواپس گئے شئیو اگا زارتا چه پودے پٹو پخیارا نو خبر بگی تاسو پاگا چه تاسو کول سیغلفون باللہ لکم زرده چه قسمونه بخوری پا اللہ تاسو تا ادن قلب دمیلیم کلچ تاسو واپس شیدیتا دا منافق کار دای دی با طول عمر قسمونه پا دروغا لیتو ردوان اندی دا پارا چه مخواروی دا داینا دی با قسمونه خوری تا خوشحالی فاردوان اندی مخواروی دا داینا دا دا گند او زاید دا جهنم زاید دا جهنم جزان بے ما کانو یکسیبون بدلا بورگشی بدلا پسواب داغی چدائی کول قسمون بخوری تاسو دی دا پارا چه خوشحال شئی تاسو دینا نو که تاسو دینا خوشحال شوئی نو اللہ نو خوشحالی گی دا قوم فاسقانونا الاراب و شد کفر و نفاقا او باند چانر دل سخت دی پا کفر و نفاق کی او لائق دی چند پوئیگی پا حدود دا چرالے گری اللہ پا پل پیغمبر دکا باند چان خلق پا دیو پرسو پر نہیں واللہ علیم حکیم او اللہ دے پا حکمت والا او بازی دا باند چان سوک دی چنیویا چه خرچ گئی دی مغرمن تاوان انتظار گئی بتاسو باند مصیبتونو پتائی دیوی مصیبتونو بد او اللہ دے ریدون کے اپوا او باز دے باند چان ناسوک دی چه ایمان را دی پا اللہ پرود آخرت او نیا چه دی خرچ که سبب دنی زیقت اللہ تعالی تا او دا پارا دا دعا دا پیغمبر صلوات الرسول دعا دا پیغمبر چه پیغمبر را تا دعاو کی اللہ انہا قربت اللہ خبردار دا سبب دنی زیقت دا دیلا زرده چه دنم کی دیل را اللہ پخبل مہربان آئی کے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون بأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سلورم ایسا شروع اور بدی کی صفات دا مومنانو بیانولو. اول دا مومنانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعینو نداغی تعریف کئی. والصادقون الاولون من المهاجرین والانصار مخیرات لن کی دین تا الاولون اول لن کی بی جنت تا مهاجرین و انصارنا اواغ اسان چه تابدالی کرداد دئی پخی طریقہ باندے تابعین. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اغمد تابعینو ندے لگا الفرس کی ابن ندیم ذکر کردی دی چاگہ صحابہ لیدری دی او ملاقات ورسر کردے
نو پنس د قرآن باندې الله وی رضی الله عنهم ذات رضایم و ایمان رضا دی نو جتا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ بد وای د خدای نوم نه یریږي والسابقون الاولون من المهاجرين مخکرات لونگی اسلام تا مخکت لونگی وی جنت تا د مهاجرین و انصارنا هوا کسان چې تابعداري کړی دای په طریقه باندې نو رضا د الله د دینا دی ورزاوی د الله نه او تیار کړی دی الله د جنتونه چې وی باز لاندې د ون لاغینا والے همیشه وی پای کې همیشه او دا د کامیابی لوی وممن حولكم من الاعراب منافقون مولالی القاری شرف اکبر کی لیکلی چې دا آیت د نبی علیہ السلام د وفات نه اتلس ورځې مخکې راغلی اخیری عمر د نبی علیہ السلام دی او خپل کلی کې منافقان نه پیژني نو بل ویلا کم کو جا دے چې پیر د مرید د الله خبر دی وممن حولكم من الاعراب منافقون دا چانا چې جا پیر استا سندي د باندونه منافقان دي ومن آل المدینه او د مدینه والاونا کلک دی په نفاق تن په جنې غیلا لا تعلمهم تاوای مخکې ما توی چې پیغمبر زمونږ د عمل نه خبر دی وسير الله عملكم ورسوله نو تاوی پیغمبر زمونږ عمل ګوري او خبر دی او دلته الله وایي لا تعلمهم نحن نعلمهم تن پیجنی غیلا او منگا پیجنو غیلا دی سره سکی چه اللہ وی تا تے پتا نیشتا او منگ تے پتا شتے ستی خبرداری ما یو دا دویم جواب رستو کن سنوازبهم مرتين درد سزا بورکم دا ایلر دوزالا نا دوزالا اثبات دا عذاب خبر دکر دیر اللہ پا دنیا کی سزا ندا ورکے شوی نو مراد اثبات دا عذاب قبر کیوں عذاب او بیا پا آخرت کیوں عذاب لا تعلمون نحن نعلمون سنعذبهم مرتين زردے چه سزا بورکم دا ایلر دوزالا او بیا بوارو لشی عذاب لویتا واخرونا طرفو بی ذنوبهم نبی علیہ السلام چه تبوک تا تا نو سک آسان صحابہ کرام داسیو چاگئی اوزو او پدی کے آگئی پاتی شو ننزو سبازو سچلوے شتا گو رئی سپاتی شو او آگئی د جہاد نرست شو قصدن نو خصوصی رالا ناغی پاتی شو پائی کہ کعب ابن مالک حلال ابن امیہ مراوت ابن ربی دا صحابو حضرت کعب آغا سڑے ہو چھ نبی علیہ السلام تے مکہ کی ویلیو آج نبی علیہ السلام سر چاہ ملاقات کر پہ کہ حضرت کعب ہمو چھ گتر آلے منگ بطار دیر عزت کہو او منگ بطار زان قربانو بچی ودر باندے قربانو دا سے لوی سڑے ہو خدا کا موقع کی تینا سستی رالا چه اوزو بدی کے پاتشا یعنی نبی علیہ السلام لاغ دعوت ورکڑو چه مدینی تراشا من با پتازان قربانو نبی علیہ السلام چه کل تبوک نا واپس شا نو دائی گے صد آسیو چاہ ورال مافی مختا صد ملامت ننشورات لے اغی زان دا جماعت دستنو سروتاڑو چې نبی علیہ السلام با پرانیزی او کاغا پرانیزو نمونگ با بدی دا کمڑیگو او خپل احساس ہوتا شد غلطا ہے نبی علیہ السلام نے زمان سے کار دی چه پرانیزم نو ترسو اللہ ندی ویلی نو اللہ حکم راو لے گا کلاو شو صداسیو چاگئی دا ملامت نمخی لن راتلل پائی کیا حضرت کعبو نبی علیہ السلام اعلانو کو چه دا کعب سرب بائیکاٹی او تاسو ورسر خبره نکوئی
نو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سره بایکاټ شروع شو او چا ور سره خبرې نه کولی تر دې چې خزه په د ډوډۍ کې خدا وراشه درشه به ور سره نه کوله نبی علیہ السلام منع کړی دا حضرت کعب وایي چا دې تاسو کو په پتا سخت راس کما تیرا شوی و نو حضرت کعب وی په ما ورته سخت تیرا شوی و چې زه بازار کې روانو ما او یو قاصد راغی هغه بادشاہ دروم د بادشاہ او زما تاسو یو کو چا زوتا چا خیلم نا اخیری کی ما تا آوازو که چراغی ویتای کعب نمایاو خاطر آل راک او چه ماو کو نائی گا غلی کلیو چه زه خبر شوی ما تا نستا مرگرو بایکاٹ کرده نو تدورا لوی سڑے او بایکاٹی در نکڑے نو ما سخراشا او زبستا دیر عزتو کما دیر احترام با حکم ما چې خطو کو ما ډیر زیاتو جړل چې زه دې حد تراو رسیدم چې زه د دشمنانو تمه ما نه پیدا شو دا غیرانه چې د دشمن تمه نه پیدا شو په دې پوه شو چې تا کې به څه کمزورتیا راغلی ده نو د دای ما نه تمه پیدا شو نو ما ډیر زیاتو جړل چې زه دې حد تراو رسیدم نبی علیہ السلام نبا کوئی ورسال خبر اچھا ورسال نوی کڑی او بیا اللہ یاتون راو لے گل او غی معاف شو وآخرون طرفو بی ذنوبیم نور کسانو چاہی اقرار کڑیو پخبل گناہونو او گڑوات کڑیو عمل نیک او نور بد داو سستی تیراغلیو معصوم ندی صاحب محفوظ دی اصل اللہ و یتوب علیہم یقینا اللہ مہربانی اکڑا پا دائیو او یقینا اللہ دے بخونگی مہربان نو آخلا دے معلوم دائن صدقہ چه پاک کی دائی زلونا او پاک کی دائی بدرون پا دیبان دی خیر دے والتینا زکا چه دائی صدرکای والتی سڑے چې تل چانه والی تحفه والی صدقه درګي والی تحفه والی دا غزره خوشاله شي پښتانه وای کمی جانات سوغات قبول کی زما تندې په اسمان ته پورته شي نو چې قبول کی درنه په دې خوشاله شه کرانه والی ته نو دای په خوشاله شي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها او پاک دی بدی وصلی علیهم او دعا غواړه دیلا یقینا ستا دعا اطمینان دی لرا او الله دې اوریدونکو او پوا علم یعلم دین پویږي یقینا الله دې قبل توبه د خپل بندګانو نه او منظور صدقات قبل صدقات او یقینا الله دې توبه قبلونګه مهربانا وقل اعملوا او تا دویم جواب اځ دیوی چوغرا سر الله عملکم ورسول پیغمبر زمون عمل ګوري وادي آیات کې اوسوای وا پیغمبر عمل کویو فسیر الله عملکم زرد چګوري الله ستاسو عمل ورسول پیغمبر الله والمؤمنون او مؤمنان مستا عمل ګوري نو ته مؤمنی کنا چې ویاو نو پرون چې ما سره عمل کړي نو تاسو به کتلې کړه نو ما ته وای پرون ما څه کړی دي نو چې نه شي ویل خو ته مؤمن نه بیا ایا وایا ضربوي نه مراته چې لګستا مخ کې سوکی نو التم دا کمانا وکړه چې ګوري الله ستاسو عمل او پیغمبر یعنی چې د پیغمبر مخ کې وکي دل د مؤمنان چې د مؤمنانو مخ کې وکي وستردون الى عالم الغیب والشهاده زرد چې واپس بګړې شي هغه ذات چې په دې پټ بخارا نو خبر بګی تاسو
پاگا باندې چې تاسو کول او نور کسان دي چې واپس شوي دي حکم د الله ته یا به سزا ورکړي دی لا یا به مهرباني وکړي په دوی او الله دې پوه او حکمت والا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا منافقان چې پوه شو تبوک نه بعد چیرې د مؤمنانو مقابله خو ګرانه ده نو د یهودو سره راز بازو ساتو او هغه ته وی چې د علاج خو بل زنيشتا ورادي یو کار کوي من به جمعه جوړ کو او د جمعه بنیاد او عرب په نبی عليه السلام کیدو دیو په انشي او دا جمعه په زمون مورچایو تاسو په پټي وسلې راړی یدي کې بغدو بیا په یو ځل حمله وکړو نبی علیہ السلام په سرالو ویمنګه جمعه جوړو او دالی بنیاد دے او سبا بترازی بنیاد بتک دی گھٹا بتک دی جوړو یې د نبی علیہ السلام مقابله لا او په نبی علیہ السلام گھٹا کې خدا چې دې من خلاف ونه کی هغه دې ځای جوړو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا آکسان چې جوړ ک جمعات د پاره د zarar د مسلمانانو او د پاره د خورو د کفر او د پاره د بلدون په میاں د مسلمانانو کې او مورچا د پاره د هغه چا چې جنگ کړي د الله او د پیغمبر د الله سره په خوا او قسمونه خوري دی ولا يحلفون د دې منافق بل کار نشته بغیر د قسم نه په دروغه قسمونه خوري دی چې زمونږه اراده نه ده مگر خېګړې او الله بیان کوي چې د روح جن مودريګه په دغه جمعات کې چاروم لاند نشي د دې جمعات ته لمازګنو اوسه سال تقوا خامها جمعات شراغي بنیاد خود شوه په تقوا مراد هغه مسجد قباء دا والی رازنا لائق دے چودری کی پدی کے پدی کے سڑی دی مینا کئی چه زان خپاک کی اولا مینا کئی دی زان پاک گونگو سرا افامن اسس بنیانہو علا تقوی آیا آغا بادے چکی خودش بنیاد دا غیب پرزگار آئے دا طرف دا اللہ نا اپرضا من تیا سرا نو اگا غور دے امن اسس بنیانہو یاغا چکے خود بنیاد داغی اللہ شفا جرف نهارین پاکن را شکڑولی پریوتون کے نو پریوت بدی سر برد جہنم کے اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا لا زال بنیانم اللذی بناو ریبتان ہمیشہ بوی عبادت دیاغا چلائی جوڑ کر ریبتان سبب دا شک پزرونو دائی کی هر وقت د پزړه کې شکین چې ته خبره کې د کوئی دا جوړ زمونږ هغه یادې کنه الا تقطع قلوبهم مگر چې تاسو شي د زلونه او الله په دې حکمت والا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ترغیب الى الجهاد الله غسته د مؤمنانو نفسونه د ایمانونو د دایو په دې خبره چې د جنت الله به جنت ورکړي نو تبا خپل نفس او خپل مال قرباني جنگ کوي بلار د الله کې فیقتلون و یقتلون و ان کافر او دای موجل شي وعده په الله باندې رښتیا په تورات انجیل او قران کې او چاج پورواله وکړه وعده باندې طرف د الله نه نو زیره والی پاگا بے استاسو آگا چه تاسو بے اگر دا پاگی زانم خرس که جنتم واغست وذالک والفوز العظیم او داون داد کامیاب لوی الطائبون العابدون اس صفات ذکر کئی دا مومنانو لترغیب توبہ استنگی عبادت کا ان کی ستائنہ کا ان کی دا اللہ اور روجدار رکو کون کی سجدہ کون کی حکم کون کی پا قرآن و پا سنت او منع کون کی خلق لراز شرک او بدعتنا او ساتون کی پلد اللہ لا
او زیر ورک مومنانو تا ما کان للنبی ندی مناسب ندی پکار پیغمبر لا او آگسان لا چی ایمان راوڑه ده چه بخنه غاڑی ده پار ده مشرکینو اگر گوید ده اخبلوان پس داغینا چه سرگن شده تا انو مصحاب الجحیم شده دی جهنمیان پا شرک مرشه بخنه والله غاڑی یو شبه پیدا که دا چه ده ابراهیم علیہ السلام پلار خو مشرکو اور ابراہیم علیہ السلام ورده استغفر اللہ ربی انہو کان بی خفیہ نو چولا بخنا گفتو جواب نو استغفار دے ابراہیم علیہ السلام پل پلار لا مگر دو وجدے وادینا چو وادے گڑوا دیلا رد سرا وادے ور سرا گڑ دو اللہ بخنا غوارما فلما تبین لہو نوار گلا چی سرگن شدتا چی دے دشمن دا اللہ دے مشرک دے او توبنو باسی تبرہ منو بیدار شددنا یقیناً ابراہیم علیہ السلام واجزی کے ان کے اللہ تا او دیر صبرناک اندے اللہ چی لیوز اللہ قومن چی مورد جباریت ویو قوم باندے گمراہ کی یعنی مورد گمراہی ویو قوم باندے پس داغینا چی اللہ والا توفیق ورکڑی تردے پوری سرگن کی دیتا آگا چی دی زان ساتھی داغینا یقیناً اللہ دے پارشی باندے پوا ان اللہ لہو ملک سماوات والارد یقیناً اللہ چی دے دلارا دے سلطنت آسمانو دسمکو جواندی کو لاؤڑا کول کئی او نشت دے تاسولا بیدار اللہ نسوک دوست او نسوک امدادی لقد تاب اللہ ولی المؤمنین علی النبی بتائی سرا مہربانی کردہ اللہ پیغمبر او پا مہاجرین و انصارو آگا سانو سے تاگداری کردہ اللہ وی ما پہ مہربانی کردہ پا صحابہ کا مہاجرین دیو کا انصار ادے وی ننا غی بدعات کردیو اگئی دا کردیو اگئی دا کردیو آگا سانو سے تاگداری کردہ دے پیغمبر پاگا ساتھ تنگ دستائی کی پس داغینا چی قریبو چی کاگشویو زلونا دیو ڈالی دائینا بیا میرا بانی اگرا اللہ پا دائیو انہو بیم رؤوف الرحیم او دا اللہ دے بدائی باندی نرمی کے ان کے مہربان والا سلاست اللذین خلیفو او اللہ میرا بانی کردہ پا دریو کسانو چگرستو پاتی شویو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرات ابن ربی او حلال ابن امیہ حتی اذا ذاقت علیہم الارض تردی پوری شکل تنگ شو بدائی باند اسمکا سرد فراختیانا بما رحبت سرد فراختیانا وذاقت علیہم انفسوم او تنگ شو بدائی باند ساوند دائی او دائی گمانو که چنیشت دے زائد پنائے طرف دا اللہ نا اللہ الہ مگر اللہ تا مقبر زائم دا پنا دا فریاد روک دے بیا میرا بانی اگڑا اللہ پا دائی باندی دا پارچ دائی کلک پادشی اتوبو توبہ وازی یعنی کلک پادشی یقیناً اللہ ان دے دے توبہ قبل ان کے میرا بان یا ایوہ الذین آمنو اس بیا ترغیب الالجہاد مومنانو یریگی اللہ نا او شئی سرد رشتینو مرگر خواسی ہم خالق زان لگوری نو تر رشتین مرگر زان لگورا موحید او دا غصر او دا شکلک شا ما کانا لیال المدینہ ندی مناسب مدینی والا اولا او چالا چی چاپی ردائی ندی دا باند چاننا شئی رستو پادشی دا رسول دا اللہ نا او ندی مناسب دیلا ایر غبو ولا غبو بیان بسیمان نفسه چه مینه او گرزانونو سرا زیاده ده مینه ده نفس ده پیغمبر نه ده پیغمبر سر به مینه زیاده که زان به پی قربانه ده من یو مرگره ہو اگوی زمان سرا پا کالیج که یو مرگره ہو نوی اگو باوی چیارا دای وای چې صحابه او دا کړی دي صحابه او دا کړی دي نو او لوی خلکو
نو ټیک دی صحابه بکړي یو خو په دې زمانہ کې لږ بلا خلک دی چې هغه ډېر ښه کارونه کوي داسې دي چې د صحابانو هم ښه کارونه کوي زما وړو کې دا نو دا د هغوی ولې دومره لوی مقام دی ځای نشته وی د شپې مې خوب ولیده او په دې خوب کې زه ګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاډي ته ناست دی موټر ته او هغه چلوي او چړهایي دی داسې په بره په دې کې دا ګاډی بند شو او دی په شا روان شو چې دا ګاډی په شا راځي صحابه دي نو دی چار چاپېره وکتل چې ګټه ورته کېدو چې ګاډی ودرو ګټه شته نه دې ټولو صحابه را منډه کړه او دې ټیرونو ته سرونه اړم کړل او دا ګاډی ودرو او سرونه دې ټیرونو ته اړم کړل او ګاډی په ودرو وی زرا پاسه د متوبه مې ویستا چې دا موږ نشو کولی چې ګټه نشته او سر ټیر ته اړم کا چې دې بچي نبی علیہ السلام په ما په سر دې ډېر تیر شي او چې دې بچي د صحابه دا غي لوی مقام دی ځکه وایي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا که تاسو کې او تاسو د وټ غرم رسزدار خرج کی دا غي یو کوړي او یو اوږي ته نشي رسیدي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين تاکي سره مهرباني کړی الله په پیغمبر مهاجرینو او انصارو هغه سانو چې تابعداري کړی و د په وخت تنگ سیا کې سختای کې لکه تبوک د جتلل سخت ګرمي وا تو دې شګي او د چا په زارو د چا نه چا د خپل کپڑے توکړي وي او نبی علیہ السلام سره روانو پس دا غینا چې قریب چې کاږي شو زړونه دی او ډلې دینا بیا مهرباني وکړه الله په دیو او دا الله دې په دې باندې نرمي کوي مهربان خصوصا با کسانو چې رستو پاتې شوی وو تر دې پورې چې کله تنگ شو په دې باندې زمکا سره د فراختیانا بیمار او بد سره د فراختیانا او تنگ شو په دای باندې زړونه د دایو او دای ګمان وکړ چې نشته ځای د پناه طرف د الله نه مگر الله تا نو بیا مهرباني وکړه الله په دایو دې په اړه دای کلک پاتې شي او دا الله دې توبه قبولونکي مهربان اے په یا ایو الذین آمنوا تقوا الله ومؤمنان یریږي د الله نه او شهید رښتینو سره ندی مناسب مدینی والا اولا آغا چالا چی چاپی را دینی ده باند چاونا شرستو پادی شید نبی علیہ السلام نا او ندی مناسب جدائی مینو کی ده زان سرا زیادتا ده مینی ده پیغمبر نا دا ده دیدو جنا چه نرسی کی دیتا تندا ولا نصابنا نستڑے والے ولا محمساتون فی سبیل اللہ او نلوگا پلار ده اللہ کی ولا تون موتیانا نو بیمال کئی دیو یو زائد بیمال کولو چه غصاکی گی پا غیبان دی کافر یعنی پی اولار زی خپیق دی پزمکا کافر پی خپکی ولا نالون من عدوین نیلان او نا سلی دی دشمن سمرات سغنیمت مگر مقرشو دی لرب دی باندی عمل صالح یعنی اللہ پی واللہ جرول کئی چې قدم دی الله اجر ویخه دا اجر دا ودوی دا اجر دا ان الله لا یذیب اجر المحسنین یقینا الله د برباد اجر د نیکانو او نه خرج کوي دی نه فقا وړو کی او نه لوی او نه پیمال کوي دی یو کندا مگر مقرر شوی دی لرا په دی باندې دې پاره چې بدل ورګي دی لرا الله خسته چې دی کول وما كان المؤمنون ندی مناسب مؤمنان الله چلار شي غوند کافتن ټول یعنی ضعیفان بیماران ټول ځان سره روان کی نه فلولا نفر من كل فرقه ولنسي دار یو ډلینا د داینا یویسا
دې لپاره چې پوهه حاصله کړي په دین کې او دې لپاره چې ویری خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شي دوی ته علم دې وکړه نو بیا به خپل قوم یاري زیبا مسله به بیانې لعلهم یحذرون خامخا چې ویریږي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو جنگ وکړئ دا کسانو سره څلورم ځل دعوه د قتال جنگ وکړئ دا کسانو سره چې نږدې تاسو ته کافرانو نه ودي مومي تاسو کې سختي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي وی مردان ته تلو ما یو کتابخانه کې می کتابونه کتل کتابخانه والا راته وی چې کپنی باغ کې جلسه ده ما دې سره وی په پنجاب کې یو قادیانی پیدا شوی چې پرویزه پیدا شوی دغه خلاف احادیث د منی ما ښا یو زوم لړم چې لړم دا مولیان را جمع دی او هغه په کې چې د شیخ مخالف د سټیج ته ختم ناظم ته مې مال ټیم راکا ویجه ټیم راک زه شروع شوم چې الله وایي چې جنگ هغه چا سره کوي یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار چې نږدې تاسو ته د کافرانو نه اول ته کتابخانې نه مې ماته مولا کتاب راغسته وی ما چې الله وایي چې کافرو سره جنگ وکړي چې تاسو ته نږدې دي د کفارو نه نو دا کم سړی چې پیدا شوی دی حدیث ته مني خو په لاهور کې دی او دې راځي نږدې او سړی دی چې هغه وایي قرآن او حدیث ته هغه ور سره قرآن هم یادوي چې قرآن او حدیث ته هم ضرورت نشته مقلد لا وی خلکو چې دا څوک دی دا څوک دی ما چې دا رساله ده چې دا لیکلي چې مقلد لا قرآن او حدیث ته بالکل ضرورت نشته او دا مولا ناس ته هغه ته ملا سنیسه ما ته مولا ناس ته وی پشاشا بته وی چې ته چا راوسته ما چې ته چا راوسته جلسه ما ته پاتې شو هغه یو تختیدل ما تقریر کو رد پرویزی مې موکا په نورو مې موکا جلسه پاتې شو یو موقع کې مناظره وا شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي زمونږه هغه وخت کې مونږ ته امیر سیب وی عبدالتواب نومیو د سوات اصل کې او هغه دلته کې او د ډاګي جدید کې هغه قبر دی هلته بیا خښ دی نو هغه دلته کې یا هلته اډېر نیک سړی و هغه به چې دا دوره به راتله نو هغه به یو میاشت مخکې راغی نو دا کمبلې او دا بوجه او دا به ګانډلې وی طالبان به راځي نو هغوی ته به سوری کوم هغه خو دوره دغهونه نو هغوی ته به سوری کوم شیخ القرآن به ورته امید صاحب ځان له دې کار کتلی ځان ته به کوي که نه نه زه ورته سوری کوم او اړم به و ډېر ښه سړی و نو هغه ما ته خبره کوله وی مناظره وه زه هم شیخ سره تلی وم ما څخه کمانیدار چاکو او پخوا هغه ټک ټک چې به یې کول اوی شیخ القرآن پا غرز باندې ماشین خرڅ کړی و د وړو نو پیسې وی نو هغه جیب کې وی نو موږ چې مناظرې ته نږدې شو ځای ته د بامخیلو کې مناظره وه وی شیخ القرآن مال هغه پیسې راکړې چې امیر صاحب زما خیال نو او نن هغه ماشین هغه پیسې میلاو شوې دا ته ځان سره کېده او که زه مړ کړم نو دا به زمونږ کور کې ورکړي هغه وی دا ډوې نه چې زه به ژوندی راځم وی که زه مړ کړم نو دا پیسې به بیا زمونږ کور کې ورکړي وی موږ دواړه یو بل څوک شته نه چې لاړو مولیان دي پیران دي او لوی های هوی دي وی چې مونږ پولیس هم راغلی و وی چې موږ کېناستو بحث شروع کېده یو مولاو د سواریانو او د جمعیت هغه وخت د صوبې امیر و او د خولې نه ډېر چالاک و هغه پوه چې په دلایلو خو ورسره نه کېږي نو شیخ القرآن ته وایي پنځپیر ملا
دا مناظره پته شلاسونه کیږي دا پندونه روپای غواړي ویشه قرآن پاسه ورته وی چې سواړیانو مولا زه مناظره په پیسو نه کوم زه مناظره په دلایلو کوم او که د پیسو ضرورت شنو زما شاګردان شته غي بلګي زنه لاګو او ما ته الله سو اونې چې دای بلګي ما ته چې با پان راوي اسما چې زبلګو اته چې په بین خطا موږ د چاړه امیر سي وي د ټیم ما وړو کې ما زبلګو چې ضرورت راغی او یا کمانیدار چاکو می کولاو کاغه می لاس کېو ویاره ڈی ایس پی ما ته وی ته چاکو باندې سو به خوب شي ما چې دا خو ګولو لراغسته خو څوک دې ټرو کړو شیخ شاته ولاړو ما وی شیخ القرآن چې پاغه شروع کړه وی ته ما ته وایي چې پیسې بلګي او تا خو د طالبانو وظیفه په کوټه و چکړي دغه نه ورځې مخکې یو طالب راغلی خو تعال ویلو چې زمونږ وظیفه دغه څه کړې وي وی طالبان وظیفه دې په کوټه و چکړي په مردان کې فلانی هندو دي خرڅ کړي اکور لا دې په کپڑے واغستې اگر زه درو کوم ورشه وګورئ د خزي کپڑے داسې په ګول له داسې جامې دي وی چې شیخ دا وی او دا مخې سور شو د غوسینا وی هغه ډي اس پی را منډه کړ چې قرآن له په خپل لاس کې خدایګری ولونی چې خیر دې چې غلطي کې شو وینا لږ لږ مې دې متي مولا ته پرېدا ماته مولا په شاشه ته به نو ما څه ویلي دي نو ما څه ویلي دي په شاشه باندې دا څه سړی په خدای په خړو یوازې او چالتي خطا کړو ولي یجدو فیکم غلظا نرمی بول سر بیان کې یا ایو الذین آمنو قاتل الذین یلونکم من الکفار و مومنانو جنگوی دا کافر جنگوی دا کسانو سرا چنزدی تاسو دا کافرانو نا او دی مومی بتاسو کی سختی سورہ تحریم کے ان نحمیات کے رازی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او پوشی یقینا اللہ دے سرد متقیانونا وَإِذَا مَا اُنزِلَتْ سُورَتُونَ او کلا چه نازل شیو سورت نو بعد دینا سوک دی چوائی کمی اوستاسو ندے چه زیاد کاغل دی سورت ایمان ٹوکی کئی مڑا دانا سی اڑمو دا چاہی ایمان پی دورا تازہ شو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ارچا کسان دی چی ایمان راوڑے فَزَادَتُمْ ایماناً نخکارا کئی دی لرا سرد ایمان وهم یستبشرون او دی خوشحال کیگی زیری علی یرا وینن دیر خواندو گئی لے منافقان برابر کرل وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اورچا کسانی چی ظلم دائی کی دم مرض فزادتم رجسن لارسیم نخکارا کئی دی لرا گند سرد گند ظلم دائی چه منافقی دے بوئی مڑا ټولی ور پوری ور اتاړنو دا نه ټولو سپکی کړلنو هوا خیو پکې ته و ما تو وهم کافرون او مړ بشي د یو دوی کافران دین ګوري انم یو تمن فی کل عام چې دای په امتحان کې جوړ شي هر کال کې یو ځل یا دو ځلا بیا دای تو بنو باسی او نیا دی الله لرا او کله چې نازل شي صورت نو ګوري باز دای باز ہوتا یو بل تاسو ګوري سترګوي هل یراکم من احدین ای ویني تاسو له یو تان یو بل ته ګوري هغه څه نه چلې چې چاراته خیال نه کنه زمانه خبر نه کنه ثم انصرفون بیاو کشیږي غله ونتی وزي چې څنګه ماته خیال شي صرف الله قلوبهم نوار الله زړونه ددایو دیو جنا چې دایو قوم دې نه پویدون کی لقد جاءكم رسول من انفسكم تاکي سره غله تاسو پیغمبر د نفسونو تاسو نه یعنی انسان عزیز علیه ما انتم ګران لګي په دې باندې هغه شی چې تاسو په تنګي گئی حریص علیکم هرسناک دې تاسو په فائدې
بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو نرمی کوونکی مهربان دی تاسو باندې خوشاله فإن تولوا کواوریدل فقل حسبی الله وای کافی دی ما لرا الله تنویر په ما سبقا ذکر براءت دی بایکاٹ دی براءت من الله ورسوله بایکاٹ دی تنو که مخ دی تنو آرو نو که دی جدا شو فقل حسبی الله وای کافی دی ما لرا الله لا الہ الا هو نشتے حاجت سر کونگے بغیر دی اللہ نا جہاد دی مسئلے دا پارا سکے اخیر کراڑا لا الہ الا ہو نشتے دی حاجت سر کونگے بغیر دی اللہ نا علیہ توکل تو پدی اللہ باندی سزان سپارما وہوا رب العرش العظیم او دا اللہ دی مالک دا عرش لوئے سورت کے سلور فرقے بیانوں لے یو مشرکین او داغی اقسام معاہدین بالعہد المؤقت معاہدین بالعہد الغیر المؤقت محاربین و مستامنین او دویم اہل کتاب او درم منافقان مومنان او سلورم منافقان او داغی دریش بیتا صفتونا گوری یو خبرکم زما یو دوا نوسیری در رشید لالا نوسی زمان ترد دوی او بیماران دی میو دعاو کئی چه اللہ ایلا شفای کامل ورکی نور سا بیماران دی اغی دعا غفتی دا در طول دو پارا دعاو کئی چه اللہ اغی طول اللہ صحتون ورکی بلال دے فرکان دے نومان دے نور بیماران دی زمان ریلونا خرائیونا کی گی چه اللہ کے ٹھول اللہ صحت کامل ورکی نور زائنو کے سمارگر دعاگانی غفتی دی چه دا غی ساحاجتون دی اللہ تی پا فضل و احسان بانی پورا کی او اللہ دی زمون ٹھول ناغا عمال سرگن کی چه زمون رب زمون رضا شی سورم مسلمانان رونا خوین دی مشران کشران چه وفات شوی دی اللہ دی ٹھول مغفرت نصیب کی اللہ دی دا مرکز دا قرآن و سنت ہمیشہ آباد لری وصل اللہ تعالی